أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. درود پاک بشوق سرو ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة نجم مکی سورت تے 62 آیتون دی او دری پکی رکوگانی دی. او نجم و تپدی بنیاد باندے ویلے کیگی چې د دې صورت په آغاز کې کلمه د نجم ذکر کړي شوی دا او نجم ستوري ته ویل کیږي. دا صورت نازل شوی د رسول سوره اخلاص نا امخ کې د سوره عبسه نا. د ترتیب جمعي په اعتبار سره 53 نمبر صورت ته او د ترتیب نزول په اعتبار سره دا 30 نمبر صورت ته. ربط د صورت طبق کی صورت سردا دے چې د مخ کی صورت په آخر کی ذکر د نجم اوشو چې ومن اللیل فسبحه وادبار النجوم. نو د دې صورت په آغاز کې ذکر د نجم ذکر کیږي چې والنجم اذا هوا. موضوع د صورت د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کم فرامین دي کنا کم ارشادات دي هغه وحی الہی دا او تاسو چې کم معتقدات دي کنا نو هغه معتقدات ظنیه دي د خپل ځان نه جوړ کړي شوی دي د هغه د حقیقت سره هیڅ تعلق نشته. خلاصه د صورت صدا خلاصه د صورت دا ده چې ان محمدن صلی الله علیه وسلم نبی اللہ صادق پیغمبر علیہ السلام دا اللہ تعالی حق پیغمبر دیکھا دے چے کم خبر تاسو تکئی نو گوارے دے دا زان نہ کئی. لکہ پیغمبر علیہ السلام دا زبان اطہر نہ چے کم خبر راوتا نو علماء ذکر کئی. یو صحابی دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث پہ لکل خواہ نو بل یو صحابی پہ اعتراضو کو اللہ حبیبہ وی دگا صحابی ستاسو ار خبر درج کئی وی بعضی خبری با کی دیشی چی بلا اختیار استاسو دخلین اوتی بلا اختیار استاسو دخلین اوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خپل جب مبارک دا سی اونی صلا او وی فرمائل چی انہا مأمورتن زما دا جب چی کم دا کنا دا مأمور دا اللہ پا حکم بندی دا با اغسوی چی کم دا اللہ دا طرف نا پا اغی بندی سی وحی وی دا اللہ دا طرف نما تا وحی راغلی وی دا وحی نما سیوا با دا بلا خبر نکی. خبر دین ترا دی نو ذکر علماء ذکر کئی کنا چې د وحی دو اقسام دی. یو تا وحی مطلوع ویل کیگی او بل تا وحی غیر مطلوع کا. نو وحی مطلوع اغدا چې د اغی الفاظ او معانی او مضامین ارس د اللہ د طرف نی او وحی غیر مطلوع اغدا چې د اغی مضامین د اللہ د طرف نا او الفاظ د پیغمبر علیہ السلام ذاتی بھی خواہ. خبر دین ترا دی خجی
بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی هغه الله چې ګرځولې دی هغه ستوري روښانه راهنمایي کوونکې د خلقو دپاره لکه چې څنګه پیغمبر په ځمکه کې د خلقو راهنمایي کوي الله ته د رسېدو الرحمانی چې عام مهرباني کوونکی دی چې څه چلې وکړو وحي راولېږل خپل پیغمبر ته الرحیم او خاص مهرباني کوونکی دی په مؤمنانو باندې چې څه چلې وکړو خپل پیغمبر دی مؤمنانو ته راولېږه د هدایت سازو سامان ښه والنجم قسم می دی په ستوري باندې اذا هوا کله چې غایب شي دی ما ضل صاحبکم نه د مایله شوی ملګرو ستاسو وما غواو نه د بیلارې شوی نو ضل ما درته ویلو چې پیغمبر علیه السلام پیغمبر ته چې کله نسبت وشي که نه نو بیا به د ضل معنا په ګمراه سره نه کوي ورېښه نو مطلب دا دی چې ما ضل صاحبکم نه د مایله شوی ملګری ستاسو وما غواو نه د بیلارې شوی وما ينطقو خبر نه کوي دی عن الهوا د خپل چاهت نه د خپل طبیعت نه د خپل خواهشاتو نه ان هو نه دا قرآن مجید الا مگر وحی وحدا یوحا چې وحی کول شي دته علمه خودل دی پیغمبر علیه السلام ته دا قرآن شدید القوا ډېر بېسیاره قوت والا فرشتي ذو مرة وزلاب ملاقات ته پیغمبر علیه السلام څه دی جبریل امین سره 2 ځله شوی دی یو د معراج په شپه باندې ٹھیک شو او دویم چې کله لومبنی وحی راله که نه نو پیغمبر علیه السلام جبریل امین په دغه ټیم کې چې کوم دی که نه په خپل اصل شکل باندې لیدلی و ٹھیک شو لومبې په غار حرا کې چې وحی راله او دویمو د معراج په شپه باندې پوه شوئ تاسو خجی یا بعضې علما کرام ذکر کوي که نه چې ذو مرتن په معنا د ذو حسن چې دا پیغمبر علیه السلام یا دا جبریل امین د حسن مالک دی نو خجی فاستوا پس برابر شده په خپل شکل او صورت کې هغه شکل او صورت کې چې په کوم شکل او صورت کې الله دا جبریل امین پیدا کړی دی نبی کریم فرمایي که نه وایي 600 وزرې دي وایي د معراج په شپه باندې چې دا 2 وزرې خورې کړي که نه وایي دا یو وزر په مشرق باندې او بله وزرې په مغرب باندې وخه وهو او دا جبریل علیه السلام بالافق الاعلى په هغه کنارې د ځمکه بلنده باندې ثم دنا بیا نږدې شدی فتدلی او څه چلو شو زاد فی القرب فتدلی د نورم نږدې شه په زیادت نږدې کېدو سره فکانا پس دا جبرائیل علیه السلام کعب قوسین په مقدار د 2 لندو او ادنا یا د دې نه زیات نږدې نو فاوحا پس وحی وکړه الله تعالی الى عبده بند خپل ته په واسطې د جبریل سره ما اوحا چې وحی را لېږلی وه ورته ما کذب الفؤاد انکار نو کړی زړه د پیغمبر علیه السلام ما رأى هغه چې لیدلی و جبریل امین لره په خپل اصل شکل او صورت کې افتمارونه وایا تاسو شک کوئ په دې پیغمبر علیه السلام متعلق علی ما په هغه باندې یرا چې لیدلی و د لره چې الله تعالی د خپل قدرت چې کومې عجایب پیغمبر علیه السلام ته ښودلی وي ولې د هغې متعلق تاسو شک کوئ خجی ولقد فتاکیک سراب رآه لیدلی پیغمبر علیه السلام دی جبریل امین لرا نظلتا اخرى یو ځل بیا عند سدرة المنتهى پنیز د سدرة المنتهى علماء کرام ذکر کوي که نه وایي د معراج په شپه باندې پیغمبر علیه السلام د مسجد حرام نه بیت المقدس طرف ته سفر کړو نو دې ته اسرا ویل کېږي ٹھیک شوه نو بیا د بیت المقدس نه اسمانونو ته چې کوم سفر دی نو هغې ته معراج ویل کېږي پوهیږئ تاسو نو بیا لومبی آسمان نو بیا دویم آسمان بیا دریم آسمان څلورم پنځم شپږم وم بیا د دې نه پس چې کوم دی که نه بیا علما کرام ذکر کوي عرش معلا دی او بیا د عرش معلا بیا چې کوم دی هغه مقام سدرة المنتهى دی چې دا د جبریل امین مقام دی د جبریل امین مقام دی جبریل امین د دې نه بره چې کوم دی هغه د تلو دته اجازت نشته دی
سدرۃ المنتہا علماء کرام ذکر کئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی وی دک سو جبریل امین دغه مقام کی دک مقام کی چې د الله د طرف نه بکله وحی راتله کنه نو بس دک ځای ته به او د دغه ځای نه به جبرائیل چې کوم دنه هغه بیا دنیا ته به را رسوله ٹھیک شو جی خجی نو سدره چې کوم دی کنه په لغت عربي کې ویل کېږي بیرې ته نو وایي صدا دا یوه ونه ده چې د دې په خوا کې د جبریل امین چې کوم دن هغه څه دی جانماز پروت دی وایي د معراج په شپه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جبریل امین درخواست وکړه چې د الله حبیبه زما په دې جانماز باندې یو 2 رکعاته منځ وکړه چې زما د جانماز ته ستا د دې منځ کولو د وجې نه څه میلاو شي برکت ورته میلاو شي ٹھیک شو چې ستا د دې منځ کولو د وجې نه د ما د جانماز ته برکت میلاو شي نو علما ذکر کوي وایي حضور چې داسې چاپېره وکتل که نه نو دا سدرة المنتهی داسې پړقېده داسې پړقېده نو پیغمبر علیه السلام جبریل نه تپوس کوي جبریل داسې دي وی صاحب د تمامو اسمانونو فرشتې راغلي دي او د دوی دا خواهش دی چې د دواړو جهان مبارک سردار د موږ ته یو 2 رکعاته منځ راکی نو حضور علیہ السلام متوی ایده بستا پر جانمان منظم کما او دا تمام اسمانونو دا فرشتے دے جے کمدن حق صفون درست کی نو دا دا خواہش پم برابر شی ٹھیک شو جی نو علماء ذکر کئی وی حضور علیہ السلام پا دک ٹیم کی فرشتو دا جے کمدن حق منز پڑا اکڑے دے 2 رکعاتا او حضور دا جبریل امین پا دک کی جانماز باندے منځ چې کمدن حق ادا کړی دی بهرحال مفسرینو ډېر لوی اقوال پکې راغستي دي او د معراج دا واقعه نه ده دا ډېر لوی عجایب ډېر لوی واقعات دي په دې کې خدي کوم دی جی عندها پنځ دی جنت الماوا جنت الماوا دی هغه چې څه کوي دې څخه هغه ارواح د شهدا او د متقیانو دی اذ یغشى السدرة کله چې پټوله سدرة المنتهی لرا ما یغشا هغه چې سو پټون کیو دی لرا علما ذکر کوي فراش من ذهب چې د سو د سرو زرو داسې چې کمنر حق تاروږي وکا ما زاع البصر ما زاع البصر نو اړېدل سترګې د پیغمبر و ما طاع او نو دی بلاری شوی لقد پتاکیک سرا را لیدل من آیات رب الکبرى نشانی در خپل چلوې دي افرأیتم الله تعالی تاسو لات لرا والعزى وعزى لرا ومنات الثالثة الأخرى ومنات چغدر مورستونه دي عليكم الذكر واستستاسو د پارا نارینا وله الانثى ودي الله تعالی د پارا زنانت تلک دا اذن پدغه وقت کی قسمت تقسیم دی ذا بانصافا ډیر بانصافی کوي ډیر بانصافی کوي ځکه علما ذکر کوي کنه وای د مکی د خلقو یو 3 بوتانو چې یو تبیلات او بل تبه منات او بل تبه عزاوی دا دای به د عبادت کونو الله تعالی د دقی 3 واړو نفي وکړه چې ګوره د کلات او منات او عزا د دې اړو څه حیثیت نشته قجی ان هي نردا الا مگر اسماء النموندی سمیتموها چې مقرر کړی تاسو دلران تم تاسو و آباؤکم او پلاران استاسو ما انزل الله نازل کړ الله تعالی بها پدی سره من سلطان سدلیل یتبعونا تاسو تابعداري نه کوي الا الظن مگر د ګمان وما تهوى الانفس او اغه غواړي نفسونه استاسو ولقد پتاکیک سره جا عمراغل ردی سخامر ربهم د جانب در رب دینا الهدى هدایت سامان د هدایت خچ قرآن دیکھا عمل الانسانی آیا دا پارد د انسانی کافر ما ستمنا چی دی بغواری نو فللہ پس دا پارد اللہ تعالی الاخرت ورکول دا ثواب پا آخرت کی دی والاولا او ورکول دا توفیق تی پا دنیا کی دنیک اعمال نو فللہ الاخرت والاولا دا اللہ پا اختیار کی دنیا دا و آخرتم دنو دنیا ورکی و آخرتم ورکی خجیر وکم من ملکن اوڑید فرشتون فی السماوات پاسمانونو کی لا تغنی پایدہ بورن کی شفاعت تم سفارت دی شیئن سشے الا مگر من بعدی رسول دین ایادر اللہ دا چی اجازت کی اللہ تعالی لمن دا پردا چایا شاو چی اغواری اللہ تعالی ویرضا اوسوی رضاوی اللہ ددنخا ان الذین بشکا خلق لا یؤمنونا چی مان نراڑی دی بالآخرت پورد آخرت پاندی لا یسمون الملائکتا خام مسمع کی دی فرشتو لراب
تسمیت الانسا په مسمیاتو د زنانو سره څه کوي فرشتو ته چې کوم در حق د زنانو نسبت کوي دی بسوي الملائکة بنات الله وی فرشتي نعوذ بالله وی د الله سدي د الله تعالی لونه دي نو علماء کرام ذکر کوي وی دلته کې مسله چې کوم در حق دا ثابت شوه چې ګوره د فرشتو په مابین کې مذکر او مؤنث نشته د مذکر او د مؤنث دا خبره ګوره دا د دې تعلق صرف د عالمي دنیا سره دا ګوره د عالمي دنیا سره چې کوم مخلوقات او تعلق نشته کنه نو ګوره د هغه کې د مذکر او د مؤنث تصورم نشته ٹھیک شو جی ځکه په دنیا کې الله هر یو شی جوړې پیدا کړی دی ګوره او دا عالمي ملکوت چې کوم دی کنه دا د عالمي دنیا نه بل عالم دی ګوره ښا ٹھیک شو جی کم دی وما لهم نشتر دی د پاره بي په دې خبره باندې من علم سدلیل ان يتبعون دی تابعداري نه کوي الا الظن مگر د ګمان و ان الظن بشک دا ګمان چې دی لا یغنی نشدای لکول من الحق د حقنا شیئن سسید لراب فعارض پس اعراضو کا عمن دعا چانا تولا چه مقیوارو د توحیدنا عن ذکرنا د قرآن مجیدنا ولم یرید ارادن ریل الحیات الدنیا مگر د جوندری دنیا صرف د دنیا طالب دخوا ذالک دا مبلغهم اغ انتحاد دی دا من العلم د پوینا د دی صرف او صرف دی دنیا سره وابستگی دا د عالم بالا د عالم ملکوت د عالم برزخ د عالم آخرت د هغې متعلق د دی علم هغه ناقص دی ځکه دی مخامخ چې کوم شی دی تخکاري نو دی هغې باندې بلیف کوي دی په هغې باندې یقین کوي چې کوم شی دی ته په نظر باندې نه راځي نو په هغې باندې ګوره دی یقین نه کوي او دغه چې کوم دن هغه نن سبا دا چې کوم ساینټیفک خلق دي که نه نو د هغې کنسپټ او تصور دا دی نو چې کوم شی موجود دی نو هغه مخامخ کېدل پکار دی اولان کې ډیر داسې څیزونه دي چې د هغې متعلق څه کوي د هغې متعلق دی د وجود دعوا لري خو هغه دی لیدی نشي لیدی نشي لکه مثال به یې دله درکم که نه دا نن موجوده دور کې چې کوم دی که نه دا هوا چې کومه ده دا انسان لیدی نشي ټیک شوه جي خو دی مني د دې نه علاوه چې کوم در هغه دا یخني دا ګرمي دا انسان په خپلو سترګو لیدی نشي دا ګوره دا هغه د محسوساتو نه دي ګوره ګرمي او یخني ګوره دا ګوره د محسوساتو نه دي دا د مدرکاتو نه دي دا د لیدو والا شی نه دی نو ضروري نه ده چې انسان کم شی په خپلو سترګو نه ویني نو هغه دیني ښه جي ان ربک بشک ربستا هو اعلم دغ الله تعالی علم لرون کرے بمن پاچا باندې ضل چړي ګان سبیل دلال الله تعالی نه وهو اعلم دغ الله تعالی خبردار دی بمن پاچا باندې اهتدا چې سده هدایت مندون کرے ولله د پاره د الله تعالی دی ما ټول تصرفات په سماوات چې پاسمانونو کړي وما في الارض واچ پزمک کړي ليجزي الذين لا تبدلور کې الله تعالی خلق تاسو چې مشرکان دي بما عملوا چې عملونه کوونکي ګناہوں نه ويجزي الذين لا تبدلور کې الله تعالی خلق احسنوا چې نیکو کار دي بالحسنى پنه کې بدلی سره چې جنت ته چې کوم مؤمنان دي کنه چې هغه ته الله تعالی جنت ورکی او چې کوم کافران دي نو چې هغه ته الله جهنم ورکی الذين خلق یجتنبون چې ځان ساتي دی کبائر الاسم هغه د کبیره ګناهونو نه والفواحش او د فواحشونه الا اللمم مگر هغه صغیره ګناهونه علما ذکر کوي کنه وای حتی الوس انسان بس کوي حتی الوس به انسان ځان د هر ګناه نه بچ ساتي که صغیره دی که کبیره دی تب چې کمدر حتی الوس کوشش پکې خو کچته تا نه چې کمدر هغه ځکه د صغیره ګناهونو نه بچ کېدل خو مشکل دي خو کبیره چې کم دی که نه هغې نه حتی الوس کوشش دا پکار ده چې انسان دې ځان سایډ ته وساتي ښه جي ان ربک بشک ربستا واسع المغفرتی پراح مغفرت والا دی وهو عالم دا اللہ تعالی پویدون کرے کم پہال ساسو بندی اذن چاکم مرکل چی پیدا اکوی تاسو من الارض دزمکنا و اذن تم پا وقت چی وی تاسو جنتن والما شمانان فی بطون اماتکم پگیر دمین دوستاسو کی فلا تذکوم پاکوی تاسو انفسکم زانون اقبل دگناوننا
هو عالمو دا اللہ تعالی زیاد خبردار دے بمن پاچا اتقا چیزان ساتی دا معصیتنا اللہ تا پتا دا چی کم سڑے پاک دیکھا لیکن نن خو ہر سڑے جے کم در حقزان دا سی گنی تا بوائی تا پرشتہ را غلی دیکھا پرشتہ مخامخ کی بتا دا جے کم در حق یو انسان پرشتہ کارا کی گی خدا اگا اندرون جے کم دیکھنا اگا با دا شیطان نمبر طریقہ اب دا شیطان نم بدتری گوره نگو زکا خسره دا انسان دا مجازی سترگی حقیقت لیده نشی دا صرف مجاز چه کم دیتا مخامخ تی اغبی نی گوره خواه ٹھیک شو جی کم دے جی افرائیتا لیدلیتا اللذی اکس لرا تولا چه مقوارو دا چانا دا تسکی او دا دی ایماننا دا سوکو ولید ابن مغیرو خوا وآطا قلیلا نوارک لیوکا لگا واکدا او بخلیو کو اعندهو اشتپنیز دا علم العیب علم دا غیبو فهو یرا پس دے لیدن کے غیل راب ام لم ینبع یا خبر ورکل شوی ددتا بما پاس باندی صحف موسیٰ چی پسحفو دا موسیٰ علیہ السلام کیو و ابراہیم اللذی پسحفو دا ابراہیم علیہ السلام کی اغاب وفا چی پورا کڑی اخبل وعدو لراب اللہ تذرو دا چی بوج منو چتی وازرتنی و بوج چتا ان کے وذر اخرى بوج دا گناہ دا بالانسان وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ وَأَنْ أَوْ بِشَكَا لَيْسَ لِلْإِنسَانِ دا پار دا انسان اللہ مگر معاص سعا چی دا عمل کڑی سدے انسان دا پارا اگا سدی چکم دا کوشش و محنت کڑے دے خواہ کہ اگا لازمی دے کہ اگا متعدی دے کم نیک کار دے کڑے دے کنا نا نیک یو نیکی اگا دا چی تخپلا کڑے دے بل نیکی اگا دا چی اگا تا دے یو نیک کار بنیاد اخو دے دے نا تا پسی جے کمدن حقا یو چینا جاری بھی خواہ ٹھیک شوا نو گوریات ساتی دغه سی د نیک کار د بنیاد د کی خودو نو تا پسې د نیک اعمالو چینه جاری ده خو که د بد کار بنیاد د کی خودو نو تا پسې ګوره د دې بدو اعمالو هغه چینه جاری ده لکه مثال به دل درکم کنه په نن دور کې چونکه د کمندن حق د میډیا دور دی کنه نو اکثر خلق سکی دا مختلف قسم ډیر ماته د کمندن حق ابل یو ملګری وی دي تاسو وی ډیر خلق نیکان خلق دي وی هغه د کمندن حق وی خلق لسکی وی په دې موبایل کې په دې میموري کارډو کې وی دا یو سبل سج کمندن حق چي دا غاني بجاني ولا چي دا ډرامي او فلمونه ولا چي ٹھیک شوا نو حالانکہ دا دودری روپو دا پارا رونو دقا کار گوره دیر خطرناک تے خواہ او دقا متعدی گناہ دے گوره چے کالا تا جی کم دے یو خود تا چے یو انسان لرے دق کشے موبائل کی واچو اگا بے بلتا ورواڑی نا بے بلتا ورواڑی نا بے بلتا ور اولیگی نا بے بلتا ورواڑی نو دق کسی یو چین با چوروی خواہ دیو چین بچوروی نو دق چین چی کم دے کنا چی سوک ہم دا دق کی گناہ تا ورسی نستابا پکی غنڈا برخی کا ٹھیک شو جی نو کوششو کئی چی غدان دا اغ گناہونونا چی دا اغی تعلق دا انسان سرائی دا اغی ندیم انسان زان بچ کی او چی دا کم تعلق چی کم دا انسان سرانی اغا مخ کی خوریگی کنا خصوصا دا دق کی جرائمونا دیر احتیاط پکار دے خواہ وَأَنَّ سَعْيَهُ بِشَكَ عَمَلْ دَدِ انسان سوف يُرَى ذَرْدَ چُوبوین دی لراب ثم بیا یجزاہ الجزاء الاوفا بدل بورکڑے شیدتا بدل پوراب وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ بِشَكَ اسْتَارَبْ تَرَفْتَا الْمُنْتَحَا اغمر جعد پست مرگخا نو بدل بدر کینو وَأَنَّهُ بِشَكَ دا اللہ تعالی هو اضحکا دا اللہ تعالی سرے خندول کئی و ابقاو سکی جڑول کئی دکا خندوی با خوشحالا کئی بچالا را تعبیر دے دا خندانا پا خوشحالی سرا و اضحک لی اہل الجنت اللہ با خوشحالی دے اہل جنت لرخا و ابقا لی اہل النار او خپا کئی بچالا را جہنمیان خوا وَأَنَّهُ بِشَكَدَ اللہ تعالی هو اماتا دا اللہ تعالی مرگ روستون کرے وَأَحْيَا وجوان ورکون کرے وَأَنَّهُ بِشَكَدَ اللہ تعالی خلق الزوجینی پیدا کرے دی جوڑی الذکر مذکر والانسا مونس من نطفت نطفینا اذا تمنار کلچ اغردو لچی پرحم کی وَأَنَّ عَلَيْهِ بِشَكَ پدمد اللہ تعالی النشأت الاخرى پیدا کول دی اغا دوبارہ وَأَنَّهُ بِشَكَدَ اللہ تعالیٰ چی دے ہو اغنا دغا اللہ تعالیٰ مالدارا کون کے دے امتحانا وَأَقْنَا او سدے
غربت راوستون کې دی. هو اغنا بعض الناس فی مرتبه البعض، چې خڅ کوي دا انسانانو کې بعضی انسان د نور خلقو نه مستغنی کیږي. نو مستغنی کېدل څنګه؟ مستغنی کېدل داسې کنه چې الله تعالی ورته د زړه غنا ورکي. نو د زړه غنا دی که هغه سره اسم نی کنه خدای بادشاهی نو، او یو انسان به داسي چې هغه څخه به ارسي خو د هغه زړه به فقیري تا ارس به ور سره، خو لیکن هغه به بیا هم چې کم دی هغه چوتیاتوب به کوي. ښه ٹھیک شو جی. نو اعلان کیسے دے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با ارشاد فرمایو وی تاسو الله نه د زړه غنا غواړئ. نو د زړه غنا دا ډیر ناکاره شی دی، او چې کله در کې د زړه غنا رااله کنه الله به دې عزتمن کی. زنوام ګوره د دواړو جهان مبارک سردار ارشاد فرمایي چې سوي اذهب فيما عند الناس يحبك الناس. د خلق سره چې دا کم مال دی کنه چې د دې نه د ځان مستغنی کو څه چل وکي، خلق بدر سره مینه شروع کی. خلق بدر سره مینه شروع کی، او کنه ته چې کم در حق لک د سپی پشان پار چاچک لګي نو خلق بدن ټول رستو کی. تا هر سړی به چې کم در حق د رستو شي نو بس به هر بیا به یک کی आवाज به چې کم در د صفات شي. نو اسلام مونږه تاسو ته د غنای قلبي چې کم در د هغه تعلیم را کړی دی چې تاسو د الله نه د زړه غنا غواړئ. نو د زړه غنا دا ډیره لویه خبره ده. ٹھیک شو جی. هو انه بشکد الله تعالی چې دی هو رب الشعراء، دا الله تعالی رب د شعراء ستوري دی. نو دا شعراء ستوري چې وکنه نو یو ډله وا هغه به د شعراء ستوري عبادت کو. نو الله تعالی د دک خلقو د ذهن سازی د پاره شوی چې ګوره تاسو د شعراء ستوري عبادت کوي، خو د شعراء ستوري پیدا کوم کې الله دی، دا غي عبادت پکار دی. وانه بشکد الله تعالی چې دی اهلکا هلاکړي دي عادن الاولى عادیان لومبني، وثمودا ثمودیان، فما ابقى پسنو باقی پاتې کیدونکي، وقوم نوح او قوم د نوح علیه السلام من قبل مخکې دینا انهم بشکا کانوا دی هم اظلما ظلم کون کې واطغى او سرکشي کون کې، والمؤتفقه او اغه ټکړې شوی بستي احوا چې سوي او چتې کړې شوی او راخلاصي کړې شوی د ځمکې طرف ته. نو فعشا پس راو ورول شو په دې باندې ما عشا چې سو را ورول کېدل ویشتل کېدل دی په هغې باندې. نو فبأي آلاء ربک تتمارا، پس په کوم د نعمتونو د رب ستا باندې به شک کوې تو. هذا دا محمد رسول الله چې صلی الله علیه وسلم نذیر یرونکې دی من النذر الاولى په شان دو مخکینو يرونکو پیغمبرانو. عاذفت العاذفان زیراله اغراتون کې لیس لها نشتر دی پارا من دور الله ما سوا د الله تعالی نا کاشفتن سوک لري کون کې. افمن هذا الحديث پدی خبر باندې تعجبون تعجب کوي تاسو چې په پیغمبر علیہ السلام باندې د الله تعالی د طرف نه د قران ولې نازل شنو. وتضحكون خندا کون کې ټوکی کون کې، ولا تبقون او جړان کوي تاسو په خپل بد نصیبی باندې. وانتم او تاسو صامدون غافلی او تکبر کون کی. فسجدوا لله سجدو کی د پاره د الله تعالی، وعبدوا بندگیو کی د الله تعالی. فسجدوا لله لا للاسنام، الله تسجدو کی بوتانو تسجدی مکوئی. وعبدوه نو بعضی مفسرین معنا ذکر کوي چې وحدوه یکتای اومنی. نو علما ذکر کوي کنه وای دی صورت په دی آخر کې یو څو مضامین ذکر شو. هغه څه فسجدوا لله وعبدوا، د الله تعالی عبادتو کوي سجدي ورته کوي یوې ومنئ. نو اثبات ته توحید شخه. اور مخکې د آیت تقریبا 2-3 آیت مخکې هذا نذیر من النذر الاولى، نو اثبات ته رسالت ته پیغمبر علیہ السلام. نو خلاصه د صورت شو لا اله الا الله محمد رسول الله. سورہ قمر مکی صورت ته 55 آیتونه دي او درې پکې رکوګانې دي. قمر و تفدی بنیاد باندې ذکر ویل کیږي چې پدې کې کلمه دو قمر ذکر کړي شوی دا. دا صورت نازل شوی د رستو سورۃ طارق نا امخ کې د سورۃ صاد نا. د ترتیب جمعی په اعتبار سره 54 نمبر صورت ته، او د نزول په اعتبار سره دا 37 نمبر صورت ته. ربط ته صورت تمخ کی صورت سره دا دی چې پمخ کی صورت کې ذکر دستوري وشو، نو پدې صورت کې ذکر دو سپوږمۍ کیږي. نو د سپوږمۍ او دستوري مناسبت خو بالکل ښکاره دی کنه. ٹھیک شو جی.
بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله شروع کوم پنوم د الله اغه الله چې دا شق کمر معجزه وګرځولا دلیل پر رسالت ته پیغمبر علیه السلام باندې الرحمن چې مهرباني کوونکی په دې مؤمنانو باندې چې ستل کړي دي بتوفیق التوحید چې مؤمنانو ته د الله تعالی د وحدانیت تقبلولو توفیق ورکړي دي الرحیم او خاص مهرباني کوونکی دی چې ستل کړي دي چې د اقوام سابقه او هغه حالات دي مسلمانانو ته بیان کړي دي ښا اقتربت الساعه نذير القيامت وانشق القمر اوچوي د اسفوګمه به اشاره النبي د پیغمبر علیه الصلاه والسلام په اشاره سره نو روایت کې راځي وای د مکی دا کفار رال نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی تر اوسه پورې څومره معجزې چې د موږ ته مخامخ کړي دي وی هغه خو سحر دی وی داسې یو معجزه ښکاره کړه چې د هغې تعلق سي د اسمان سره یې ښه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی بیا ایمان نه اړئ دی ورته وی او نو حضور چې پورته وکتل که نه نو د څوارلسمې سپوږمۍ وه غونډه ککوړې و ښه نو حضور علیه الصلاة والسلام داسې چې کوم نه په دې ګوته د شهادت په دې ګوته باندې ورته اشاره وکړه ښه د شهادت په دې ګوته چې ورته اشاره وکړه که نه نو کتابونه ذکر کوي وایي هغه سپوږمۍ په منځ باندې دوه ټوټې شوه او دی لیدل نه یو ټوټه راله په جبل ابي قبیس باندې او بله چې کم دی که نه د مکې بل سمت ته نو دی چې وکتل که نه نو حضور علیه الصلاة والسلام ته هو ناکاره سحر دی وی په ځمکه څه کې چې په اسمان هم سحر چلیږي ښه په اسمان هم نعوذ بالله سحر چلیږي نو الله تعالی دغې معجزې طرف ته اشاره کوي چې پیغمبر علیه السلام ته الله معجزه د شق قمر ورکړې ده نو نن ګورې څه دی د ساینټسټو چې کوم دی که نه هغه په اربونو ډالر دی صرف په دې باندې ولګول چې ګینې دا سپوږمۍ دا په منځ باندې دوه ټوټې شوې ده او بیا را یو ځای شوې ده او مستقل په هغې کې چې کوم دی که نه د هغې هغه نشانات اوس هم هغې ښکاره کوي ځای په ځای والا هغه تصویرونه ایستي دي او د دنیا خلقو ته یې ښایي چې ګورې څه دی دا سپوږمۍ چې کوم دی که نه دا په منځ باندې دوه ټوټې تقسیمه شوې ده او بیا را یو ځای شوې ده او حالانکې موږ ته قرآن 1400 کاله مخکې د الله پیغمبر په زبان باندې موږ ته الله ویلي دي چې ګورې سپوږمۍ څه ده دا ټوټې شوې ده ښه وَإِن يَرَوْا كَچرته ویني دی آیتا یو نشانی یریدون اعراض کوي دی ویقولوا وای دی سحر جادو دی مستمر هغه کلک مضبوط وکذبوا تکذیب کوونکي دي واتبعوا تابع شوي دي اهوام د خپلو خواهشاتو وكل امر او هر یو کار مستقر کیدونکی دی د الله تعالی په علم کې ولقد پتاکیک سراب جاءهم راغله دی اهل مکه او من الانباء د خبرونه ما فيه مزدجر ما فيه هغه چې دی په دې کې مستجر هغه کامل یرقه حکمت اغا کلام ذو حکمت اغا حکمت والا بالغتن چی رسیدن کرے فماتون النظر پس پایده ورنکڑ دی تراتو د پیغمبرانو نو فتول عنهم پس مخواړو ته د دینا یوما په اورد باندې يدعو الداعي چې بلنه بکي یو بلن کې الی شیء نکر یو ناکاره خبره ته چې سجل بی اسرافیل علیہ السلام با آواز کی چې اے هلم الى ارض الله هلم الى ارض الرحمن د الله تعالی زمکه د محشر میدان ترازی ښه نو دا ټول خلق په پمنډ باندې رواني ښه پمنډ باندې به میدان محشر ته ورځینو کوم دی خوش عن ذلیل بی ابصارهم سرگیر دی یخرجون رایستی بشی من الاجداسی دا قبروننا کعنهم گویا کی دی جراد الملخان دی منتشرون خوار پریوتون کی محتعین تیزی بکون کی ویل الداعی چاہتا اغبلن کتا یقول الکافرون وی بدا کافران هذا دا یوم یورز دا عصر دیر سختاب کذبت تکذیب کرو قبل امک کردینا قوم نوح قوم دا نوح علیہ السلام فکذبوا عبدنا دی تکذیب کرو دا بند دا منگا وقالو ویلو دی مجنون دے وزدجر او سرے شڑلے شوے دخ عبادونا فدعا ربہو پس بلن اکردی نوح علیہ السلام رقبلتاب انی مغلوبن چی بے شکل سیم کمزورم نفنتصر مددو کذماب نففتحنا پس کلو کرمونگا ابواب السمائی دروازی دا اسمانونو
بماء منهمر پاغا وبورا وریدن کو باندې چې چلو علما ذکر کوي وای سلوی خرد مسلسل په باران نا وریدخه وفجرنا الارض جاری کړم په دې مکه کې عيونا چيني نو فالتقى الماء پس جمع شوی دا وبا على امر په یو داسې کار باندې قد پتا کې سرا قدر چې فیصله کړ شو د الله په علم کې چې سجلو هلاکت تدخ خلقها وحملناه سوارك والمنديل راب على ذات الواح پاغم تختو والا ودثر او سو د میخونو والا چې سوا د میخونو او د تختو والا چې کومه کشتۍ وه نو په هغې کې مې دا نوح علیه السلام او د ملګري سواره کړل تجری چې روانه وه باعیننا په حفاظت زمونږ کې جزاء بدله ظالمن د پاره دا چا کانه چې کفر انکار کوونکي د رسالت نوح علیہ السلام نا ولقد پتاکیک سراب ترکناها پر خودر منگا دغا کشتیاتن یو نشانی نفحل من مدکر پس ایشت سوک نسیت قبل ان کے دچانا ددخ واقعی نوح علیہ السلام نا فکیف کان عذابی پس رنگش عذاب زما ونظراو یرول زما ولقد پتاکیک سراب یسرنا القرآن آسان کرد منگ دا قرآن مجید لذکری دا پار دا نسیت قبل ولو نو فحل من مدکر پس آیشت سوک نسیت اغسطن کے نو کذبت تقدیب کرو عادنا دیانو فکیف کان عذابی پس رنگش عذاب زما ونظرو یرول زما انا ارسلنا بے شک من مسلط کری والی پدی بندی ریحن حواب سرسرن تیزا فی یوم نحسن پاغی ورزی سو پاگی وردی خالق د خیرنا مستمر چسو دائم اغا شرد دق کی ہوا پدی بندی تنزع الناسا چرائستل خلق لردخ بلکوروننا کانہم گویا کی دی اعجاز نخل تنی د کجروی منقعر اغسو دایستل شوی د جړو نخا فکیف کان عذابی پسرنگش عذاب زما ونظر ویرول زما ولقد پتاکیک سرا یسرنا القرآن آسان کرد من قرآن مجید للذکری د پار د نصیحت پہل من مدکر پس آیشت سوک نصیحت قبل ان کے نو کذبت تقریب کرو سمودیانو بن نظر اغدو یرون کو چې پیغمبرانو نو ربط رکو د مخ کې رکو سره ښکاره دی چې په مخ کې رکو کې واقعه د نوح علیه السلام نو په دې کې واقعه د حضرت صالح علیه السلام ذکر کیږي فقالوا پسوی دی یا بشرن آیا انسان مننا دمنگنا واحدا یو نتبعه تابداریکم انگد دینا بیشک منگیدن پدا وقت کی لفی ضلال خامخی و پا گمرائی کی و ثعر او پا نقصان کی او القی الذکر او آنا دل کڑ شوی دا وحی علی پا دباندی من بیننا پا ما بین زمنگا کی بل ہوا بلکہ دے کذاب دروغ جن اشر متکبر پخپل قوم باندے خوا سیعلمونا درد چیتی تبا پتو لگی آدن دا قیامت پرز من الکذاب الاشر چی سوکتے اگا دروغ جن او اشر اگا شہریرہ شرناک خوا انا بے شک منگچیو مرسل الناقتا رایستون کیو دید پارا اغوخا فتنة امتحان لهم دید پارا فرتقبهم انتظارو کدیتا واستبر او صبرو کا چچلے دید پارا منگ دی گٹ نجکم دے یو او دلسو میاشتو بلار با اوخا والا پیدا کوخا ونبئهم خبر ورکدیتا ان الماء چی بیشک داوبو قسمت تقسیم کړه شوی دی بینهم پما بیند دی کی کل شرب هر یو نو بچی دی محضر حاضر کړه شوی نبی اغمل گرد دو ځکه څه دی وی یو رزبا دا اوخه اوبس کی په بل ورځ باندې به تاسو اوبس کوي نو نمبر ور سره کی خو دی نو فنادو پساوادو کړي صاحبهم ملګری خپل تاب نو فتعاتا پس چلی اکڑا زخمی کڑا اوخا نفاقر او سچلی اکڑو قتل اکڑا دا زبح اکڑا نفاقیف کان عذابی پسرنگش عذاب زما ونظر ویرول زماب نو قدار بین سالف چوکا نا دا بدبخت رو لگی دو رنبے دخ کی اوخی خپی کٹ کڑی او بے زبح کڑا خوا انا ارسلنا بے شکر علی گلم غالی پدی بندی صیحتا واحرتا یوچغد جبریل علیہ السلام پکانو پس شدئی که حشیم المقتدر پشان داغی گیا قولل شوی ولقد پتاکیک سراب یسرنا القرآن آسان کرمنگ دا قرآن مجید لذکری دا پار دا نصیت
فهل من مدکر پس آیشت سوک نصیحت قبل ان کے نو کذبت تکذیب کرو قوم لوط قوم دلوت علیہ السلام بالنذر دیر ان کو انا ارسلنا بے شکر علی گرم انا ارسلنا بے شکر علی گرم علیم دیمان دی حاسبا یو عذاب الا آل لوط مگر اغا خاندان دلوت علیہ السلام نجیناہم نجات ورکڑ مغدیتا بسحر پا وقت سبا کی نعمتا نعمت من عندنا جانب دمونگنا کذالکم دکرنگی نجزی بدلی ورکو منگا من آچاتا شکر چسکی شکر بسید نعمتونو دا اللہ تعالی ولقد پتاکیک سراب انظرهم یرولی من دی لراب بدشتنا دنیولو زمونگنا نفتمارو پس شک کون کیو دی بن نظری پیرون کو سراب سچلی کو جگڑی جوڑی کرد حضرت نوح علیہ السلام سراب ولقد پتاکیک سراب راودوه مطالبه کڑود دی نوح علیہ السلام نام عن ضیفه پباردو ملمنود دکی نفتمسنا اعینهم پسلندی کڑی منگستر گردی فذوقو پسوسگی تاسو عذاب عذاب دما ونظر او یرول دما علماء ذکر کئی حضرت لوط علیہ السلام څخه چې کله د کپرشتي د خیستنو جوانانو په شکل کې را لیکنه دی ټول لکه د مدکیانو او لکه د نشیانو په شانتې داسې کاږه واږه کېدل او را روانو کاږه واږه کېدل ځکه دی نشهي ته چې کوم ځای کې نشه میلاویږي که نه نو دی هلته کې څه کوي هغه دی د شپه هم شوګیره کوي نو دی چې رالل که نه نو حضرت لوط علیه السلام ته وی تا ته څه نه وو وی ستا بچو ته هم څه نه وو خو وی دا چې کوم میلمانه دي که نه وی دا به څه کې د دی نه به مونږ نه منې کې دی نه به مونږ نه منې کې حضرت لوط علیه السلام په دغه کې خبره ډېر خفه و ځکه د میلمه بې عزتي چې کوموي که نه نو دا د کوربه بې عزتي چې سره میلمه چې کمدن هغه چا څخه راغلی او دغه کې میلمه ته د دې کوربه په ځای کې څوک چې کمدن هغه سپور استغه کوي بې عزتي وله کوي که نه نو دا د دې میلمه بې عزتي نه دا د چا دا د دې کوربه بې عزتي که نه نو حضرت لوط علیه السلام په دې خبره ډېر خفه و کم دی جی ولقد پتاکیک سراب صبحهم سباک بدی ولقد پتاکیک سرا صبحهم عذاب را لے پدی باندی بکرتن پا وقت سبا کی عذاب مستقر عذاب اغا دائمی فذوقو پسوس گیتا سو عذاب عذاب دما ونظر ویرول دما ولقد پتاکیک سرا یسرنا القرآن آسان کرے من دا قرآن مجید لذکری دا پار دا نصیت پہل میں مدکر پس آئشت سوک نصیت قبل ان کے ولقد پتاکیک سراب جاء راغل آل فرعون النذر اقوم د فرعون تیرون کی نو کذبو تکذیب کون کیو دی بی آیاتنا پیتنو دمونگاب کلها د طولو نو فاخذناهم پسونی سمنگ دی لراب اخذ عزیز اغنی ولد زورور مقتدر قدرت لرن کی ذات اکفارکم آیا انکار کون کی استاسونا خیر غردی من اولائکم یاد دک خلقنا الذی قصصنا لکم چی دی حال در تمنگ بیان کخا ام لکم ایس استاسو دا پارا براتن خلاص دا عذابنا پی الزبر نازل کڑشے پا کتابونو کی تاسو سوئی چگینی دا اللہ تعالی دا طرفنا تاسو تا چوب تر کڑشے دے ام یقولون بلکہ ویدی نحن منچیو جمیع لخکریو منتصر منکڑی شوی دا عذاب دا اللہ تعالیٰ نا سیحضم الجمع ذر چی شکست بوخلی دا ڈلی ویولون الدبر وا بڑی دی شاگان اخبلی نو مطلب تینا دا غضای بدر اغا مقام دے چی دا کفارو دا چی کمی ڈلی کمی لخکری بر سر را غلی دی کنا نو دی لبا اللہ تعالیٰ شکست ورکنو بل ساعتو بلکہ دا قیامت چی دے موعدهما ٹھکانا دی دا وساعتو قیامت چی دے ادھا و امر ادھا لوی دے اعظمو و امر اوحد دے کیدن کی دے محکم دے نو ان المجرمین بے شکلا مجرمان چی دی فی ضلال پا گمراہی کی دی و سعور اوسدی پا جہنم کی یوما پا آوراد باندی یسحبونا چراخ کلے بچی دی پن نارے پا اور دو دخ کی علا وجوہن پا مخونو دی باندی نزوقو سکیتا سمس سقر اغا عذاب دا جہنم انا بے شک منگچیو کل شین ہر یو چیز خلقناو پیدا کرد منگ دل رابی قدرن پہ وندازی سرا وما امرنا ند حکم دا قیامت وما امرنا ند حکم دا واقع کیدو دا قیامت الا مگر واحدتن یا خبرا کلمحم بالبصر پشان دا رب تسترگی سچل بی اللہ وی دا منگ یو حکم دا قیامت تا واقع کیدو ذریعہ بی خواہ وَلَقَدْ پَتَاكِكْ سَرَاب اَحْلَقْنَا حَلَقْ کردی منگا
اشیاءکم امثال ساسو فهل من مدکر پس آیش شوک نصیحت قبل ان کے دا حال دا دینا وکل شیء هر یو چیز فعلوه لکل شوی دے پی الزبر پس کی پاک کتاب لوح محفوظ کنو وکل صغیر هر یو وڑ خبرا وکبیر اولو خبرا مستطر سرا مقرر کڑے شوی دا پا پرشتو دا پا صحیفو دا پرشتو کی دا دی انسانانو دا اعمالو نقا ان المتقین بشکرا متقیان فی جنات فباغونو کی بی ونہر او پو نہرونو کی بی وفی مقعد صدق فی مقعد صدق فاغذای دناست خستو کی عند ملیک مقتدر پنیز دا اغا مالک و قدرت لرن کی ذات نو علماء کرام ذکر کی وی دی صورت کی مختلف چکم نن حق مضامین ذکر شو خود طولنا او بنیادی چکم مضامینو کنا اغا مضامین سو کذبت قوم لوت بالنظر دا حضرت لوت علیہ السلام دقا سر تمام پیغمبرانو دا طرفنا دی اقوام تیو خبر وا سدے تاسو گوره جے کم در حق دا اللہ تعالی وحدانیت امنی اثبات توحید نو ذکر دا انبیاء قذبت قوم لوح قوم نوح قوم لوط قوم ہود سمود اس دا تمام تذکرہ دا انبیاء نو اثبات رسالت نو خلاصہ دو سورت شلا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سورہ رحمان مکی صورت تے او 78 آیتون دی او دری پکی رکو گانی دی او سورہ رحمان ورطا پدی بنیاد باندے ویلے کی کنا چی پدی کی کلمہ دا رحمان ذکر کرے شوی دا نا دا تسمیت القلب اسم الجز دا قبیلین دا مکمل صورت موسوم دے پا سورہ رحمان باندے خوا دا سورہ رحمان نازل شوی دا رستر سورہ رعدنا امخ کی سورہ دہرنا دا ترتیب جمعی پہ اعتبار سر 55 او دا نزول پہ اعتبار سر دریکم سلم نمبر صورت تے خوا ربط تا صورت تمخ کی صورت سردا دے کہ پمخ کی صورت کے احوال دا قیامت ذکر شو نہ پدی صورت کے ہم احوال دا قیامت ذکر کی گی خواہ ٹھیک شو جی موضوع دا صورت صدا موضوع دا صورت دا جواب دا قول دا کفارو چی دا پیغمبر علیہ السلام نبی تپوس کو چی ومر رحمان رحمان سوکتے نو اگیتا اللہ تعالی جواب ورکی چی الرحمن رحمان چی کم دکنا دا دی تمام جہان مالک دا اغا صفات ورطا بیانی گی دلتا خجی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ شروع کوم پنم دا اللہ تعالی اغا اللہ چی تجلا دا قدرت اخکارا کردی دا پا جمعیت دا انسان او دا قرآن کی الرحمانی چی عام مہربانی کون کرے بتعلیم القرآنی وخلق الانسان چی خلقت قرآن خود لے دے و انسان پیدا کردے الرحیم و خاص مہربانی کون کرے بے افاظت سائر الالہی چی دا طول نعمتون پا دی خلق بندر اخوار کردی خواہ الرحمانی الرحمن اے هو الرحمن اگر رحمان دیکھا نو رد دیسو رد رالے دا جواب ملو شو خبر دا اہل مکہ تخا علم القرآن خود لے دا قرآن مجید تعلیمی ورکڑے دا پیغمبر علیہ السلام تا دا قرآن مجید خلق الانسان پیدا کردے اللہ تعالی انسان لراب علمہ البیان خود لے دا تاغسو چل دا خبرو دا اظہار ما فی الزمیر چی دے بخپل اخپل با دا خلق تا بخپل دا ظلو خبر سنگ ظاہری نو دے انسان تے دا خبرو اغا چل خود لے دیکھا نو دے انسان تا امتیازی شان چی حاصل لے کنا نو دے انسان تا دے نور مخلوقاتنا امتیازی شان چی حاصل لے نو پدی سر دے انسان تا حیوان ناطق ویخا نو ناطق خبری کا ان کے او حیوان خو ار اغا شے چے پا دی روی زمین بندے دے نو پا اغی او اغا جاندار دے نو پا اغی بندے اطلاق دے حیوان کی گی خواہ ٹھیک شو جی او ناطق و تپدی بنیاد بندے چے دے خبری کئی او دا نور حیوانات خبری نشی کولے لکا چے سنگے منگا تاسو کو خواہ کم دے جی الشمسو پیدا کردے اللہ تعالیٰ انور والقمر اسپوگ میں بحسبان دا پار دا حساب او دا منازلو کا ذکر منگا نن جے کم دیکھنا اکثر خلق ویرا نن دا میاشتی سلیرشتا مرز دا نن پیندشتا مرز دا یرا میاشتن دو روا یرا میاشتن دا 29 دا او دا 30 دا وقتر با پا 29 یا با پا 30 کا ٹھیک شو جی دکا منگا تاسو چی کم دیکھا نا دا دی میاشتی دا حساب کتاب منگ پا دی صرف پا دی رمضان کی ساتو خوا پا بیاد دا رمضان نما سیوا منگا تاسو میاشتی تا گوروم نخوا
بیا خصوصا چې کم دی کنه خصوصا چې کله د رمضان دا روجي نیسو کنه او کله سي د 29 روجي برابر شي نو چې کم سړی په کال کې چاته جمعات تم نه راځي کنه هغه هم په دغه قرض باندې اسمان ته برابر ګوري چې شته او که نشته چشته او که نشته ٹھیک شو جی خجی نو الله تعالی دغه سپوږمۍ او دا نور دا د حساب کتاب یو ذریعہ جوړه کړی ده ٹھیک شو جی نو دا چې کم دا مونږه تاسو اورو کنه دا جنوري فروری دا شمسی حساب دی دا نور حساب دی او دا چې کم مونږه تاسو اورو چې محرم صفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی اول جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذیقعد او ذی الحج 12 میاشتې دي ٹھیک شو نو که چېرته موږ د اکثر د خلکو نه تپوس وکړو چې اسلامي میاشت چې کومه ده څلورمه کومه ده نو خیر خیریت دی خو که چېرته چې کوم نه هغه تېره د دې شمسي باره کې تپوس وکړي چې انګریزي څلورمه کومه میاشت ده نو هر سړی به موږ ته وایي ٹھیک شو جي والنجم او دا ستوري والشجر او دا ونی یسجدان تابیداری کون کی دی اللہ تعالی والسماء آسمان رفعها اوچت کردی اللہ تعالی دی لراب ووضع المیزان او مقرر کردی اللہ تعالی میزان لراب پس مکہ کی نو میزان نا مطلب بعضی علماء کرام ذکر کئی وی دا عقل دے انسان پا بدن کی او دا میزان نا مطلب عدل و انصاف تقا اللہ تتغولا چی زیادے بنا کوئی تاسو فی المیدان پا وزن کی پا میدان کی واقیم الوزن قائم کی تاسو وزن لرا بالقسط پا عدل سراب ولا تخسر المیدان او کمیم کوئی تاسو پا وزن کی پا نابتول کی والارض او دازمکا وضاها قرکرد اللہ تعالی للانامی دا پار دا پایدی دا انسانانو فیہا پدی کی فاکیتن میوی دی والنخلو او کجور دی ذات الاکمام چی غلافن والدی والحبو دانی ذو العصفی چی سری ذو العصفی چی بسو والدی والریحان او اغا گلونا او خوشبو والا فبئی آلائی ربکما تکذبان پس پکم کم دنعمتون در افساسو بتاسو تکذیب کوئی خلق الانسان پیدا کرد اللہ تعالی انسان لراب من صلصال دا ٹیکرینا کالفخار پشندو صلصال اگا کلنگی دلی خورنا کالفخار پشند ٹیکری دکا علماء ذکر کئی وی دا خورا چکل پا دی اور کی پخشی کنا نو دا دینا جی کم دن حقا ٹیکری جوڑ چینو یا کل فخار اگا انسان چی فخر کون کے دے غرور کون کے دے پدے اخپل حیثیت پندے اللہ تعالیٰ بھی من صلصال دا اغی طور وچ بدبودار خٹے میں پیدا کرے خواہ وخلق الجان پیدا کرے دے اللہ تعالیٰ ابو الجان لرا من مارج من نار دلنبی دا اورناب فبئی آلائی ربکما تکذبان پس پکم کم در نعمتون در ابستاسو بتکذیب کوئی رب المشرقین رب دا مشرقین دے ورب المغربین و رب دو مغربین دے نو مشرقین و مغربین رب الصیف والشتاء دا یخنی دا یخنی مشرق دا یخنی کی دنور در آخاتو زی یووی او پا گرمی کی بیا بلوی نو پا یخنی کی نور پا یو سمت پندی غردی گی پا گرمی کی پا بل سمت پندی نو فبئی آلائی ربکما تکذبان پس پکم کم در نعمتون در افساسو بتکذیب کوئی مرج البحرینی جاری کردی اللہ تعالی دو دریابونا یلتقیانی چی جاری دی اوسدی مختلف جدا جدا دی دیو بلنا بینہما پما بین دی دوارو کی بردخن یو پرددا لا یبغیانی چی نملاوی دیو بل سراب لا یبغیانی چی تجاوز نکی یو ہم ددخ کی پردینا کا خجی نفبئی آلائی ربکما تکذبان پس پکم کم دا نعمتون در افساسو بتکذیب کوئی یخرج روباسی منہما دی دوارو ناب اللؤلؤ ملغلر والمرجان او مرجان نفبئی آلائی ربکما تکذبان پس پکم کم دا نعمتون در افساسو بتکذیب کوئی وَلَهُ الْجَوَارُ دَدَکْ کہ اللہ تعالیٰ پا قدرت کی دے اغا کشتی المنشآتو فی البحر المنشآتو اغا اچتی کڑشوی پا دریاب کی کل اعلام پشاندو غرونو فبئی آلائی ربکما تکذبان پس پکم کم در نعمتون در افساسو بتکذیب کوئی کل من ارغ مخلوق چی پدیز مکبان کل من ارغ مخلوق علیہ چی پدیز مکبان دے فانن سدے
فنا کیدون کے دے نو وای بقا باقی پاتی کیدون کی دی وجہ ربک ذات طرف سا ذو الجلال چ مالک تے عظمت والاکرام او مالک تے انعام دے فبأي آلاء ربكما تكذبان پس پکم کم دے نعمتون در رب سا صبح تکذیب کوئی یسألوه تپوس کی دے یسألوه سوال کی دے اللہ تعالیٰ نا غواری دے اللہ تعالیٰ نا من اغطول مخلوقات پہ السماواتی چی پاس مانونو کی والارضی پزمکہ کی کل یوم ہر یو وقت ہوا فی شأن اندک اللہ تعالیٰ وی پر نوی شأن کے خواہ پر نوی حیثیت کی فبأي آلاء ربكما تكذبان پس پکم کم دے نعمتون در رب سا صبح تکذیب کوئی سنفرغ لکم درد چی سبوکو قصد بأوکو منگا دا حساب ستاسو ایوہ الثقلین اے ثقلانو اے انسانانو او پیریانو اے سنقصد لحسابکم ستاسو دا حسابو دا کتاب با ارادوکو کا فبأي آلاء ربكما تكذبان پس پکم کم د نعمتونو در رب تاسو به تکذیب کوي یا معشر الجن ټولګي د جنات والانس د انسانانو ان استطعتم کچرت قدرت لري تاسو ان تنفذوا دا چوزي تاسو من اقطار السماوات د اطراف د اسمانونو نا والارض او د زمکنا فنفذوا دی تاسو بحيله من الحيل کپخپل هلو پخپل تدبیرونو سره د الله د کائنات نکوته شینو اوزي لا تنفذونا قدرت نلری تاسو دوتو الا بسلطان مگر پا حجت و پا طاقت سرا فبأي آلاء ربكما تكذبان پس پکم کم دے نعمتونو در رب تاسو با تکذیب کوئی مطلب انسان دا اللہ دا قدرت او دا اللہ دا مخلوقاتو نبہر کی دے نشیخا ستبزی لکه دے انسان بل اگر منگا تاسو اکثر وو کنا چیزا منگا نا بل درشتے نمو بل ورشتے کا حجی یرسلو علیکما مقرر بکی پتا سباندی شواز لمبی من نار اندور دودخنا ونحاس نولوگی فلا تنتصران پس نوی تاسو منکون کی دی لردخبلو زانوننا فبأي آلاء ربکما تکذبان پس پکم کم دنیمتونو در افساسو بتاسکوی تکذیب کوئی نو فیدن شقت السماء پسر کل چوچوگی دا اسمان من حیبت الرحمانی دا اللہ دا یرنخا نو فکانت پس شیب داور دا تنسور کد دہان پشان دسری سرمنی نو فبأي آلاء ربکما تکذبان پس پکم کم دا نعمتونو در ابتاسو بد تکذیب کوئی نو فیوم ایدن پس پدا ورز باندی لا یسألو تپوس پنی شکوری عن ذنبی فبارد قصور دا کنسون انسان ولا جان او نجان نیو پیرے نو فبأي آلاء ربكما تكذبان پس پکم کم د نعمتونو در رب تاسو بتاسو تکذیب کوي يعرف المجرمون پی جندے بشدا مجرمان بسیماهم پتندو دی سراب پیوخذو پس نسل بشی بالنواسی دی سرکوندینا والاقدام او دو قدموننا نو فیطرحهم پی النار نو فرشتی بے د جہنم دے منستبر لڑکی خواہ حجی نو فبأي آلاء ربكما تكذبان پس پکم کم د نعمتونو در رب تاسو به تکذیب کوي هذه جهنم التي دا جهنم آغا دے یکذب بها المجرمون چی تکذیب کو پدی سر مجرمانو کافرانو یطوفونا گرد ولبشی بینها پما بین دیکی وبین حمیم پما بین وبین حمیم آن پما بین دا اغی گرم وبو کس چل بی دا جہنمیان چکل دا جہنم پدی منس کسی ما جہنم پمس کے معذب کولشی کنا نو دی تبتن دا اولگی نو چی تن دا ورطا اولگی نو دی با پرشتون با درخواستو کی چی سیب منگتلو تکی اوبا پکار دی خواه ناغو بچی ورطا کمی ورکی اغا دمرا گرمی دمرا کنا علماء ذکر کئی چی دا اوبو سنگ دے مخترانی زدیکی نو دا مخ دا کاسب طول پا اغیلوخی کی اوبئی دی خواه نو فبأي آلاء ربكما تكذبان پس پکم کم دا نعمتون در رب تاسو با تکذیب کوئی ولمن او دا پارد آچاب خاپچی یریگی مقام ربه مقامق ادریدو دقپل ربنا جنتانی دا پارا دو جنتون دی جنت عدن او جنت الفردوس زکا دکارون دو کری دی کنا نفلہو جنتانی جنت بفعله و جنت بترک المعصیتی چی گناہ پر خود دے او دنے کار دے کم در دا اغی ارادے کری دا خواب
نو فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس په کم کم د نعمتونو د رب تاسو به تکذیب کوئ. نو ولمن خاف مقام ربه، هغه انسان چې الله ته د مخامخ ودرېدو نه ویرېدو، د سره دا غم پیدا شي چې زه به الله ته مخامخ کېږم، زه به الله ته سوم، الله به مانه تپوس کوي. نو چې د کم انسان په دې زړه کې دقه یره راله که نه دی جنتي دی. خو دغه یره به راځي څنګه؟ ځکه زمونږ تاسو خو نن 10 روپو ته رټینګي نه یو، 10 روپو ته رټینګي نه یو، او بل چې کم دی که نه د فراډ دوکې ته رټینګي نه یو، د مسلمان حق ته رټینګي نه یو، دروغو ته مونږ دا تاسو د ټینګي نه یو، داسې نور د ګناه کار ته چې کم دی هغه مونږ تاسو د ټینګي نه یو. نو ګوره یاد ساتئ، دغه یره نه ده، یره دې ته ویل کېږي چې ستا ذهن کې دی یره دا کار کوم خو الله به رانه تپوس کوي چې د دې متعلق په ځان الله ته سوم، او ته دغه کار پرېږدي، دغه یره ده، دا یره ده. نو داسې یره به چته وي. الله تعالی دې مونږ کې دغه یره پیدا کړي. کوم دی جی؟ زواتا افنان، زواتا افنان چې ډېرو ونو والا دی، ډېرو څانګو والا دی، مطلب تینا ډېر زرخیزي ده پکې. نو فبأي آلاء ربکما تکذبان، پس په کم کم د نعمتونو د رب تاسو به تکذیب کوئ. فیهما په دې دواړو باغونو کې عینانی چینی تجریان جاری کړی شوي. نو فبأي آلاء ربکما تکذبان، پس په کم کم د نعمتونو د رب تاسو به څه کوئ؟ تکذیب بکوي. فیهما په دې دواړو جنتونو کې من کل فاکهة، هر یو نوع د میوجاتو زوجان، څه چل بی؟ دو رنگونه بی، فی المطعم والمنظر، خیستا د یو بل نه به مختلفي. نو فبأي آلاء ربکما تکذبان، پس په کوم کوم د نعمتونو د رب تاسو به تکذیب کوئ. متکئین، تکیا به لګونکي وي، علی فرشن، په تختونو باندې، بطائنها چې استرې د دې من استبرقین، د څه چل بی؟ دری خمونه بی. وجن الجنتین، میوی د دقی جنتونو دان سبی نزدی بی للقائم والقاعد، یو سړی به په ناستم دا میوه چې کوم دنه حاصلول شي، په ولاړه به هم حاصلول شي. علما ذکر کوي که نه، وایي داسې به نزدي چې ده ته به د لاس خوځولو ضرورت نه راځي، بس دی به داسې جنتي به چې کوم دنه په خپل جنت کې به په تخت باندې به ډډه لګولي، داسې به بره نظر شي که نه، نو د ونې په سر کې به بره یو ښایسته میوه وي. نو دی چې صحیح کېږي نه، وایي یاره کاش چې دغه میوه مې وخوړی، څومره خوند کوي. علما ذکر کوي وایي فوراً هغه میوه به چې کوم دی که نه راوړی شي، د ده د دې خولې مخې ته وي، بس دی به پې صرف چک لګوي، لاس خپه خوځول به پکې ني، ستړي کېدل به پکې ني، بس مزیدار، بس صرف چې کوم دی که نه ستا په دې زړه کې چې کومه اراده راځي هغه به دله الله پوره کوي. ٹھیک شوه جي؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس په کم کم د نعمتونو د رب تاسو به تکذیب کوئ. فیهن، په دې جنتونو کې قاصرات الطرف، بندون کې د نظرونو حورې به، لم یطمثهن، چې نه به مسه کړي دی لره انسون انسان، ولا قبلهم مخکې د دوی نه، ولا جان او نه پیري. علما ذکر کوي لم یطمثهن ای لم ینظرهن، نظر به ورته نی کړي، دومره حیاناکې او پردهدارې به چې د انسان او د پیري نظر به پې نی لګېدلی. نو فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس په کم کم د نعمتونو د رب تاسو به تکذیب کوئ. کأنهن، گویا کې د حور علمان، یاقوت تی په حسن کې، والمرجان، او مرجان دی پس کې په سپینوالي کې. نو فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس په کم کم د نعمتونو د رب تاسو به تکذیب کوئ. هل جزاء الاحسان، هل جزاء الاحسان، نه د بدله د احسان اعتقادي الا الاحسان، مگر ثواب ته د الله د طرف نه. چې کوم انسان عقیده او عمل ټیک راړو نو د هغې جزا به الله ورکوي. نو فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس په کم کم د نعمتونو د رب تاسو به تکذیب کوئ. ومن دونهما ما سوا د دې دواړو نه جنتان، دو باغونه نور دي چې جنت النعیم او جنت المأوا دی. نو فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس په کم کم د نعمتونو د رب تاسو به تکذیب کوئ. مدهامتان، چې ډېر څه دي، ونو والا دي، سرسبزۍ والا دي، او هغه شینکي والا دي. نو فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس په کم کم د نعمتونو د رب تاسو به تکذیب کوئ.
نو فیهما پدی دوارو جنتونو کی عینانی چینی دی نضاختانی چی پواری بوهون کی ویخا نو فبی ای آلائی ربکما تکذبان پس پکم کم دنعمتونو در افساسو بتکذیب کوئی فیہما پدید والو جنتونو کی فاکیتن میوی بی ونخل نو کجوری ورمان او سدی انار خوا نو فبی ای آلائی ربکما تکذبان پکم کم دنعمتونو در افساسو بتکذیب کوئی فیہن پدق سلور والو جنتونو کی خیرات حردی حسان خستسترگ والا خست مخون والا او خست اخلاق والا کا خست اخلاق والا نو علماء کرام ذکر کئی وی پا دنیا کی دا طولنا لوی نعمت اگا انسان لچی اللہ کم ورکی کنا دا خکلی اخلاق تی خواہ خکلی اخلاق نو خکلی اخلاق چی کم دے کنا دا لوی نعمت تے دا اللہ تعالی نبی کریم ارشاد فرمائی وی پتاسو کے غور سوکتے خیرکم احسنکم اخلاقا چی پتاسو کی دا اخلاقو پا لحاظ سرا کم سڑے خیستا دے دا کسڑے پتاسو کے دیر غور دے خواہ ٹھیک شوا ومونگا تاسو دا اخلاق پا معاملہ کی بالکل زیرو یو کا اخلاق وردانی دی چی تا دا زورور پا مخ کی جی کم در حقا خجی او نجی او جی اخلاق دا دی چی دا کمزوری پا مخ کی دا ادب خبرو کی خواہ دا اخلاق دی دا مشر پا مخ کی تا جی کم در حقا دا ادب مظاہرو کی تا جی کم در حقا پا کشر بند شفقتو کی او تب بغیر دا سلالچنا یو انسان سر نرم خبر کینو دا اخلاق دی خواہ ٹھیک شو جی اس دغا اخلاق تے کم اس پا ظاہر کی منافق یو ید ساتی اگا اخلاق خستا اخلاق دا چکم نیچرل وی نو دا دیر خون کئی او چکم آرٹیفیشل وی کنا نو دا آرٹیفیشل کی با خام خاتانا بسر رازی تانا با پکی کمی رازی کتا زان دیر اخلاق والا جوڑے کنا نو اگا سدے اگا نیچرل لک پکی نخ کاری گیت کا ٹھیک شو جی کم دے جی فیہن پدک سلور والا جنتن کی خیرات حردی حسان خستسترگ والا مکن والا او اخلاق والا نفبی ای آلائی ربکما تکذبان فسپکم کم دنعمتن در افساسو بتکذیب کوئی حور حردی مقصورات اگا پٹی کڑے شوی فی الخیامی پسکی پسیفی کی خواہ پسیفی کی لکا چسنگا ملغلر پدی سیپی کی دن نسی دا جی کمدن حق محفوظ ہے دقا سی دقا حوری با دا جنت پا دی خیمو کی دا دی نور خلق دا نظرون ربا محفوظ ہے نو خیام اگر چی دا جی کمدن حق خیمی تویلے کی گی خو لیکن دا حفاظت تا پارا چی سنگ دا ملغلر دا حفاظت تا پارا سی پایوی کنا دقا سی دا دقا حور دا حفاظت تا پارا دا جنت سی دی خیمی دی خواہ نحور حردی مقصورات منک حور حردی مقصورات اغا پٹکڑ شوی فی الخیامی پخیمو کی نفبی ای آلائی ربکما تکذبان پس پکم کم دنعمتون در افساسو بتکذیب کوئی لمیت میں سننا چن بھئی مسکڑی دی لرنسن انسان قبل مکر دینا ولا جانون نپیری علماء ذکر کئی لمیت میں سننا نظر انسن قبلهم ولا جان دا انسان او دا پیری دسترگو نظر بپیری لگی دلکھا فبی ای آلائی ربکما تکذبان فسپکم کم دنعمتون در افساسو بتکذیب کوئی نمتکئینا تکیا بلگا ان کی وی آلا رفرف خضرن فبالختون شنو وعبقرین حسان او اغا قالینون خستا نفبی ای آلائی ربکما تکذبان فسپکم کم دنعمتون در افساسو بتکذیب کوئی تبارک اسم ربکا برکت والدنم در افسا دل جلالی چی مالک تجلال دے والاکرام او صدے دے اعزاز او دے اکرام والدے نو علماء اکرام ذکر کئی وی دی سورت رحمان کی مضامین کی کم ذکر شکنا نفبی ای آلائی ربکما تکذبان دا اللہ دا انعامات تو کثیریو طرف تپکی اشارہ دا او دا اللہ دا طرف نا لوی انعام چی پدی انسانانو باندی دے کنا پدی تمام جہان باندی لوی انعام اگر انعام دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت و رسالت تے او دا سورت آخر کی مضمون ذکر شچی رب تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام دا برکت والدے اگر نم در ابستا چھ جلال والدے و اکرام والدے پا مشرکانو بندے چھ کم خلق دا اللہ توحید نمانی نو خلاصد سورت شولا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سورت واقعہ مکی سورت تے 96 آیتون دی او دری پکی رکو گانی دی او واقعہ ورطا پدی بنیاد باندے بے لکی کی چھ پدی کی
کلمه د واقع ذکر شوی او جزانو کوي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حقا لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سورت واقعہ مکی سورت تے نازل شوه د رسول سورت طه امک کی سورت شعراء د ترتیب جمعی په اعتبار سره شپږ 50 نمبر سورت ته او د نزول په اعتبار سره دا شپږ 40 نمبر سورت ته. نو ربط سورت تمخ کی سورت سره دا ده چې په مخ کی سورت په آخر کې ذکر د ذل جلال والاکرام اجمالا وشو. نو په دې سورت کې تفصیل د دک ذل جلال والاکرام ذکر کیږي. ښا یا دویم ربط دا ده چې په مخ کی صورت کې څه ده؟ په مخ کی صورت کې ذکر چې کم ده د قیامت وشو. نو په دې صورت کې هم ذکر د قیامت ذکر کیږي چې اذا وقعت الواقعه. موضوع د صورت صدا موضوع د صورت بیان د اقسام ثلاثه د انسانانو ښا چې دا انسانان په درې قسم لدي او دا په دې دریو کې دا دوه چې کوم انسان دا دوه چې کوم ډلې دي کنه دغه دوه ډلې دا هغه نجات حاصلون کی دي او یو ډله په دې کې چې کومه ده کنه هغه هلاکیدون کی ده. نو خلاصه د صورت دا شو کنه چې څه ده تو ځان د هغه د غسلا سوال خلق د صفاتونه اوساتا. نو الله تعالی بس کوي الله تعالی به تاج کوم نه حق د سابقین او د اصحاب الیمین نه بده وګرځي. نو بس ته جنت ته نعمتونو بده مستحق کا. ٹھیک شو جی. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله شروع کوم پنوم د الله تعالی اغه الله چې څه چلی کړی دی الذي فرق بین المؤمنین والکافرین چې د مؤمنانو د کافرانو په مابین کې فرق بیان کړی دی. الرحمن چې عام مهرباني کوونکی دی برفع اقوام وخفض اعدائهم چې الله تعالی د قرآن په ذریعه سره خلق له عزت ورکوي او د قرآن دشمنان الله تعالی ذلیل کوي. الرحیم او خاص مهربانی کون کې پس سره بإيقاعه الاصلاح والاعمال چې د انسانانو ته د اعمالو صالحو د اغي د وقوع او د اغي د جزاء اغي کیفیت پکې پیدا کړی دی. اذا وقعت الواقعه کله چې واقع شي هغه واقع کیدون کې قیامت لیس لوقعتها نشته د پاره د واقع کېدو د دې کاذبتون یو درو خبره
خافضتن اوچتون کر مومنان لرا، خافضتن قتکون کر کافران لرا، رافعتن اوچتون کر مومنان لرا. اذا رجت الارض ورکلت اخوضول شدا ازمکا رجن پخوضول سراب، وبست الجبال والذول شدا غرنا بسا فالذول سرا، نو فکانت شی بدا غرنا هبان گرد و غبار منبثا خوریدن کی او علتن کی پہوا کی خواہ. وکنتم او شیبتاثو ازواجا ثلاثا دری ڈلی، فاصحاب المیمنت سبرکت والا خلق تیا خلاص والا خلق. ما اصحاب المیمنت سخ خلق تی اغا عمل نامہ ورطا پسم لاس ملاویگی. واصحاب المشأمت واصحاب المشأمت او سبت خلق تی اغا گسلاس والا خلق. ما اصحاب المشأمت اغا خلق تی عمل نامہ ورطا گسلس ملاویگی. والسابقون والسابقون سبقت حاصل ان کی پا اعمال و سراب، السابقون سبقت حاصل ان کی پا اغا درجات دا جنت کی خواہ. اولائک دک خلق المقربون اغا مقربین دا اللہ تعالی دی، فی جنات النعیم پا اغا باغون دا نعمتون کی. سلتن یوڑلا من الاولین دا مخکنو اقوام نبی، وقلیلون یوڑلا من الاخرین درستن اقوام نبی. علا سرن پا تختون باندے موضونت تکیا بلگون کیوی، علا سرن پا تختون باندے موضونت اغا منقش کرشوی تختونا، متکئینا تکیا بلگون کیوی علیا پدی باندے متقابلین روبرو یوبلتا. یطوفو گردول بشارین پدی باندے ولدان خادمان مخلدونا چی ہمیشہ بیشو نوجوانان بوڑا والی با پی نرازی، بی پا گلاسون سراب، و عباریقا او پا کزو سرا، وکاسن او کاسی من معین دڑک و شراب جامون د شرابو ندک خوا. لا یصدعونا چی نبا سردردی رازی پا دی بندی، عنها دا وجد دی شرابونا ولا اندفونا و نبا نشکیگی خوا. وفاکیت میوی مما دا سنا یتخیرون چی دی بی غواری اشتحاب رازی، ولحم طیرن و وقد مارغان مما دا سن اشتهون چی دی با اشتحا کی. وحور عین و حور دا غٹو سرگوالا کامثال اللؤلؤ المکنون پشاند ملغلر اغا پیلشوی پتار کی. جزان بدلراب بما پساب داغی سراکانو چیو دی عملون کون کی. لا يسمعونا نا بوری دی پیا پدی جنت کی لغون بیہود خبر ولا تاثیمہن دا گناہ خبراب، الا قیلا مگر ویناب سلاما سلام سلاما او سلامتی دا اللہ دا طرفنا او دا فرشتو دا طرفنا. واصحاب الیمین دا خلاص والا خلق، ما اصحاب الیمین سخ خلق دا خلاص والا خلق. فی صدر محضوظ، فی صدر پا اغسکی بی، فی صدر پا اغبیرو کی بی، محضوظ چس بی خالی بی دا ازغونا. وطلح منضود او اغکیلی کیلی پخی کڑی شوی. وظل او سور ممدود ہمیشہ، وما ام مسکوب اغا ابو جاری کڑی شوی تازہ. وفاکیت او میوی کثیرت دیری، لا مقطوعت چی نبشی کمی دے دینا، ولا ممنوعت او نبشی منکی دے دینا. سچل بھئی دا سی بمنشی کی دے چیالا دا دقی میوی اگا سیزن نشتے، موسم ختم شو، یر پا دی بوٹی کی میوہ ختم شوا. نا علماء کرام ذکر کئی پا ہر موسم کے بتا تا ہر میوہ چستا پسڑ کے رازی دل بیدر کئی خواہ ٹھیک شوا. او گورے سبئی ولا ممنوعاتن سوک پیدا نمانا کئینا چی یر پیسی در سر نشت نبے خورے، یر تجی کمدن حقا دا قیمت تا ادا کولو نی بے اخلی نا. پا جنت کی بدر تمہیں وجات چکم میلاویگی نو فری بئی خواہ، نغی قیمت ادا کول بنی خواہ. کم دے جی. وفرشن او بیبیانی مرفوعت اچت کڑشے پتختن باندے. انا بے شکمون چیو انشاؤنا گرد پیدا کون کیو دی لر انشاء ان پا پیدا کولو سراب. فجعلناہننا پس گرد ورید مونگ دی لرا اربکارن پیغلی، عربن محبت کون کی دی دخپلو خاوندانو سرا، اترابن ہم عمر بید دی دخپلو خاوندانو سراب. لیاصحاب الیمین دا پار دا خلاص والا خلق. سلتن یا وڈلا من الاولین دمخکنو خلق ندی، وسلتن ویا وڈلا من الاخرین درست راتن کو خلق ندی. واصحاب الشمال یودا گسلاس والا خلق،
ما اصحاب الشمال سناکار خلق تدا گس لاس والا خلق چه عمل نامه ورتا پا گس لاس ملاویگی نو فی سموم پا اغی اور دا جہنم کی بی وحمیم او پا گرمو بو کی وظل او سور می یحموم دا اغی لوگی دا جہنم نا لا باردن چه نبوی اخوال ورکا ان کے ولا کریم او نق اغنا عزت من خوا ذکر علماء ذکر کئی وی عام طور سرا دا بازی اوقاتو کی دا سور چی کنا دا دا انسان پسترگو بند خلگی اللہ تعالی وی دا جہنمیانو بند چی دا جہنم دا کم سوری نو دا با دلوگی اغا سوری نو دا لوگی چی کم دے کنا پا دی کی دا انسان تا سکون و چین نملاویگی خواہ ٹھیک شو جی انہم بے شکاب کانو دی قبل ذالکا مخیر دینا پا دی دنیا کی مطرفین چے اسراف کون کی پا نعمتنو کی وکانو او دی یسرونا بلن کی علی الحنث العظیم اغیلوی گناتا چے شرکو خلق پہ غی طرف ترا بلل وکانو او دی یقولونا چوینا بے کولاب ایضا متنار کل چمڑ شمونگا وکننا شمونگا ترابا خوری وعظاما او اڑو کی اینا لمبعوثون ایمون بدوبارک بندی کولشو او آباؤنا الاولون آیا پلاران زمانگا چکم مخ کی تیر شوی دی قل وتعو اے نبی علیہ السلام ان الاولین بے شک دا مخکین خلق والآخرین ورستون خلق لمجموعون خامخا جمع کول بشید پارد جزا پا میدان محشر کی الى میقات یوم معلوم در اغینیتی دورد معلومی چی دا قیامت رزدقا ثم بیا انکم بے شک تاسو ایوہ الضالون اے گمراہان المکذبون تکذیب بکوی دیوبل لآکلون خامخا خریبتاسو من شجرت من ذقوم دذقوم دونناب فمالئونا پس دکوی بتاسو من حاد دین البطونا گی دخپلی نو پشاربونا پس کئی بتاسو علی پدی بند من الحمیمی دوبو گرمناب پشاربونا پس کول بشی پدی بندی شرب الحیمی پشان دسکاک دو اوخ چس چل بئی علماء کرام ذکر کئی وی دا سے بے پیس کئی کنا لکا چی دی اوختا بازی اوقاتو کی خلق دے کمدن حق دا اغی مالک صدوئی یا صد نور دا خوراک شیو تور اڑی کنا و دا مری ولدا سینی سلی اوتے ور اڑی دک سی جی کمدن حق پرشتی با دا جہنم دا گرم اوبا با دا دی پدی خلوتا بے ور اڑی خوا کم دے جی هذا داب نزلهم المسیاد دی دی یوم الدین پورت دا قیامت پاندے نحن منچیو خلقناکم پیدا کرد منگ تاسو لراب فلولا تصدقون ولی تصدیق نکوی تاسو افرعیتم اے خبر را کیما تاما پبارد آس کی تمنونا چسکوی منی غرزوی تاسو انتم اے تاسو تخلقونہو اغسی پیدا کون کی دیلرا ام نحن الخالقون یا منگا پیدا کون کی پشکل انسانی سراب نحن منگ چیو قدرنا مقرر کردے بینکم الموت استاسو پما بین کی مرگو وما نحنو نیو منگا بمسبوقین عاجز اکیدن کی علان پدی خبر باندے نبدلا دا چیو گردو امثالکم استاسو پدائی باندے نور خلق ورنشیکم پیدا کمونگا فیما پاسکی لا تعلمون چی تاسو دے پتنشتے ولقد پتاکیک سراب علمتم النشأة الأولى ولقد پتاکیک سر علمتم معلوم دی تاسو تا النشأة الأولى اغا مخکینی خلق فلولا تذکرون پس ولی نسیتنا قبل وی تاسو دا اغی دا حالنا چی اللہ تعالی اغی تباق قلل کنا نو پمال کی ڈیرو پتاقت کی ڈیرو اولاد ڈیرو چی اللہ تعالی اغی نیستو نابود قلل تاسو پا کسی ایوے افرائیتم اے خبر را قیماتا ما آسو تحرسونا چی تاسو سی تخم غردوی پدیز مکہ کی انتم اے تاسو تذرعونہو ذرغن ان کی دی لراب ام نحن الضارعون یا یمونگا ذرغن ان کی لو نشاؤ کچرتو غارمونگا لجعلناو خامخا اوبگردو دی لرا حطاما وچ فضلتم پس اوبگردے گی تاسو تفکہون خفکیدن کی پدی خبر بندی انا چی بی شک مونگا لمغرمون خامخا سشو تاوانم اشخا بل نحنو بلکی منگا محروم کرشوی در رزقنا افرائیتم الماء الذي خبر را قیمات پباردو بواکی تشربونا چسکی تاسو انتم آیا تاسو انزلتموہونا دلون کی دلرا من المذنی دوریز سپیننا ام نحن المنزلون یا منگنا دلون کی لو نشاو کچرتو غارمونگا جعلناهون اوبگردو دی لرا اجاجن مالگینی فلولا تشکرون پستاسو ولی شکر نو باسید اللہ تعالی چسی دی دق اوبستاسو دا پارا قابل دا انتفاع گردو لی دی خواب دا سکلو دا پارا دا فصل دا اوبخور دا پارا دا نور دا ضروریات زندگی دا پورا کولو دا پارا خواب
افرأیتم آیا خبر را کی ماتا النار اللتی پبار دور اغا کی تورونا چی بلوی تاسو دی لرا انتم آیا تاسو انشاتم پیدا کون کی شجرتها و نددی لرا ام نحن المنشئون یا ایمونگا پیدا کون کی نو علماء ذکر کئی وی دا یو بنا دا کنا چی دا سده دری دا اخران دی چی کل یو بل سر لگی نو دا اغین اور لگی خوا نحن منکیو جعلناها گردون کیو دی لرا تذکرتا نسیت ومتاعا فائدہ للمقوین دا پار دا چا دا مسافرین پزمکہ کی پس تسبیح بیانواب بسم ربکا پنیز در افصال عظیم چی عظمت والدی فلا اقسمو پس قسم می دی بمواقع النجومی پاگی منازل دستور بندی و انہو بے شکدا چی دے لقسم یو قسم دے لو تعلمون عظیم کاش کچارتا تاسو پوئی دے لوی قسم دے خوا انہو بے شکدا لقرآن کریم یا قرآن مجید دے اغا عظمت و شرافت والا فی کتاب لکل شویر پیو کتاب کی مکنون چسے دے محفوظہ کلے شویر دے کہ دا اللہ تعالیٰ دا دی باطل درسائین اللہ تعالیٰ دا محفوظہ گردولے دے لا یمسوہون ومسکی دی لارا الا المطہرون مگر اغا پاکان خلق لاستی نلگئی دیتا مگر اغا خلق چکم سی پاک وی نو گورے علماء کرام ذکر کئی وی دا قرآن مجید تا دا لاست لگول نمخ کی وضو کول پکار دی نو گورے وضو صرف استنجا تا نشی لکی دے خواہ ذکر دیر خلق اکثر داسی وی استنجا مو اکڑا نو گورے رونو پا صرف پا استنجا نکی گی ترکمی پوری چی دی ورسر چاراندام نی کڑے خواہ قرآن مجید بغیر دا اودس نراغستل دی تلاش لگول دا گناہ کبیرہ دا حرام دی گورے خواہ دا دینا با اجتناب کو خواہ کم دے دی تنزیل نازل کڑے شوے دے من رب العالمین دے جانب دا رب دا طول مخلوقاتنا اپا بهذا الحدیث اپا دی قرآن مجید باندے انتم تاسو مدہنون تکذیب کون کی وتجعلونا گرد ان کی تاسو رزقکم اغیس در رزق ساسو انکم چی بے شکا تاسو تکذبون تکذیب کون کی جسنا دا قرآن مجید دا نزولنا فلولا پسولنا اذا بلات الحلقوم ارکلت اورس روح دا انسان دے مریتا وانتم او تاسو حین ذن پدا وقت تنظرون کتن کی دلراب چار چاپیر و تخلق ولاری خوا او دا روح تینا اوزنو ونحن منچی واقربون ازدیو من الیہی دی انسان تمنکم نتاسونا ولیکن لا تحسرون لیکن تاسو نوی نئی پلولا پس حق خبر داب ان کنتم دا چی تاسو غیر مدین نئے واپس کون کی دی روح دا انسان لرا اللہ تعالیٰ وی ذکر قدر کی طاقتی دا دی انسان دا روح چکم دا دن وطو والا دے دا وطرا واپس کا دا دی انسان دا مرگ دا چکم نیٹا دا لگا اگدہ کا ترجعونها واپس کی دا روح دا دی انسان ان کنتم کچرتی تاسو صادقین نختیاوین کی فی کفرکم بالبعث والمیعاد کچرت تاسو دا بعث بعد الموت نا انکار کوئی کنا نو داو کئی چی دا دی انسان دا روح و ترا واپس کئی پس کئی جی